په نکاح وي. ټیک ده چې خاندان دی اوچت خو د سړو دا پیغورونه خو شته په شریعت کې، دا خو منع دي. نو یا الله صبر کوم اوسه دا که طلاق ولا ورکي دا دویم غم دی. دا خو ما ورکړی و زید له که طلاق وشي طلاقونه ښځه چې نو هغه بیا هم خلکو ته نفرتي، او چې بل چاله په نکاح کما نو سبا به پیغورونه ورکوي چې ته خو غلام سره وې. د پیغمبر علیه السلام په زړه کې یو سوچ راغی، یاره که زید طلاق ورکړه نو زه به په نکاح والم. نو چې زه په نکاح والم نو دغه یو خو زما نه پیغور به ورته نه او دین د دې به ټکور شي چې دا ټیک ده که یو وخت زه غلام ته په نکاح شوی یم خو بل وخت د رسول الله مبارک نکاح له راغلم، له به لږ ټکور شي او پیغور به عمر له ختم شي. څوک هم پیغور ورنه کېده که د پیغمبر په نکاح کې ده. نو حضور پاک لکې دا وه چې که زید طلاق ورکړه زه به ورسره نکاح کوم. خو یو خبره بل هم پړه کې وه چې اوسه پورې خو ما زید ته زوی وې، نو خلک به چې انګورې په نکاح واغېشته. دا سوچونه فکرونه پړه کې راتلل. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر د چا پلار نه دی، زید حقیقی زوی نه دی، زید حقیقی زوی نه دی، پیغمبر د چا پلار نه دی، دی د الله رسول دی او په د پیغمبرانو خاتمه شوې ده. د نه پس بل پیغمبر هم نه راځي، نه به د نه پس بل رسول راځي، هر څنګه چې وي. نو په د پیغمبرانو اختتام او دی د چا پلار نه زوی نشته. او آیت نازل شو حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، چې د هغه زوی ښځه په نکاح غشتل منع دي چې هغه ستا نه پیدا دی، او که کوم هلک دې په زوی والی نیولې تا له نه دی پیدا د هغه ښځه په نکاح غشتی شي. آیتونه پکې راغلل، خو د رسول الله مبارک زړه کې بیا همغه سودا وه. الله جیبه ذات دی. زید براغ سیف گزاره نکیږي دا ښځه پرېږدم ویمسک علیک زوجک واتق الله. زید گزاره وکړه، خدای نه ویرېږه، ما درته کومه ښځه در په نکاح کړه، گزاره وکړه او صبر وکړه. بیا به راغی وي نه د الله رسوله نه کېږي، چې نه کېږي نو بس ټیک شوه، جدا شوه. زینب له طلاق ورکړه، زینب له زید طلاق ورکړه. نو پیغمبر علیه السلام خوله کې دا خوښه وه چې دی په نکاح والم، د هغې مداوه به وشي، تسلی به وشي، پیغور به ختم شي. خو پیغمبر مبارک خلکو نه یریده چې خلک وایي د زوی ښځې په نکاح واغېشته، دی څه وکړل؟ نو رب العالمین څه چل وکړو؟ الله د حضور پاک او د زینب نکاح په عرش معلی وتړله. دلته اړو نکاح ونه شوه. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، ځه ما درته نکاح کړه، خبره ختم. چې الله نکاح کړه خبره خلاصه شوه. نو زینب به بیا څه وی؟ زینب به فخر کو په نورو بیبیانو امهات المؤمنین، وی تاسو خپل پلار او ورونو نکاح تاسو نکاحونه کړي دي او زمان نکاح د عرش د پاسه رب العالمین کړي دي. څومره دا د زید خبره مې کړو. او د زید ابن حارثه بچو سره څونه مینه وه. دا د زوی اسامه نوم اسامه ابن زید، دقسې پیغمبر علیه السلام سره پرون ناستو، د غلام زوی او توره مو د شکل نه دقسې په دې رون ورسره ناست دی. نو قڼه یې وبېده، قڼه. نو چې قڼه یې وبېدله نو پیغمبر علیه السلام وله پوزه پاکوله، قڼه یې وبېده پوزه پاکوله. نو عایشه بیبي ورته وایي وی د الله رسوله وی زه وله قڼه پاکوم. عایشه بیبي راله زه وله قڼه پاکوم. په خدای قسم حضور پاک فرمایي ای عایشې داسې مه کوه. رسول الله مبارک پاغه خپلو نیازبینو ګوتو لاسو باندې مبارک لاس څونه قیمتي دی د زید ابن حارثه زوی اسامه له پوزه پاک قڼې به له پاکې کړې. او عایشې ته عایشې احبیه فانی احبه، عایشې د سره مینه کوه، د سره زما مینه ده، د سره محبت کوه، د سره زما محبت. دې ته عاجزي وایي. غلام سره او د غلام زوی سره مینه کول او د غلام د زوی پوزه پاکول، ته به خپل زوی لم پوزه پاکه نه کړي. زمونږ د بچو چې قڼې وبېږي نو ښځې راشه پوزه پاکه کړه، ښځې ته اواز کړي راشه پوزه پاکه. د خپل زوی څوک پوزه نه پاکوي. چې موتیا دې پیو کې کور کنځل شروع کړي، راشه د ماشوم دې موتیا دې په ما وکړي، غول چې پیو کې خو توبې وباسه. او د رسول الله مبارک ماشومان برالل په دې غېږ کې به یې کېنول، موتیا دې به یې پې وکړئ. 5 ماشومانو په حضور پاک موتیا دې کړي.
او د الله رسول متیاز خیر دی خیر دی. چته ماشوم ته غصه نه ده کړې، د ماشوم مور ته غصه نه ده کړې، او څه به وي راشه اوبه راوړی په دې لګي ورواړوې، اوبه ورواړوې، د ماشوم وایي داسې مینه داسې عاجزي. مونږ خو نن د کبر نه وشلېدو، مونږ خو نن خېټې د کبر نه وشلېدې، زمونږ سرونه خو د کبر نه وشلېدل. ای مسلمانانو په کم طرف روان کبر به نه کوئ، په کبر رب العالمین خفه کېږي. ګورئ بل یو کس دی د هغه زید ابن دسینه نوم دی، رسول الله مبارک ته قرض اخیستی و، چې راغی مجلس ته هغه قرض د ورکولو 3-4 ورځې پاتې وي، په یو منصوبه راغی اوس چې څنګه مجلس ته راننوت، نبی علیه السلام ما قرض راکړ. حضور پاک ورته فرمایل بی جان ستا په قرض کې خو 2-4 ورځې شته، نیټه لا شته در به کم کنه. او تاسو خلکو نه پیسې الو بیا نه ورکوي، او تاسو پلاران او نیکونه هم دا چل کړی، او تاسو قوم هم دا چل کوي، او تا مانه دا شی واغېسته خورې ارمه. اوهو اغلظ له سختې خبرې وکړې پیغمبر مبارک ته، او صحابه ناست دي چې د سختې خبرې شروع کړي. صحابه وته په سترګو کې د پیغمبر علیه السلام مخکې خو چا غږ نه شو کولی، سترګو کې ته به باروز یې که نه، ته صبر وکړه. اوس خو حضور پاک ته د مخکې خو درته غږ نه کوو، خو د دې زور د نه وباسو، خو صبر وکړه چې ته باروز یې، دا ته مونږ چل وښایو. زمونږ په مخکې ته د حضور پاک سره بدې نه دی وې، ستا خو نیټه کې د 3 ورځې پاتې دي. یاره دې نورو خو اشارې کولې، خو عمر ټینګ نه شو. عمر فاروق رضی الله عنه بل چان شخصیت و، هغه غلې کې نه نخرې دې جوړې کړې دي، ټایم دې لا شته و، بل زمونږ پیغمبر زمونږ په مخ کې بېزته کې. حضور پاک عمر ته غوسه شو. عمره وی چپ دا دې څوک لري، وی صاحب ته ته نه ګورې، وی عمره نصیحت به دې ورته کړی او ما ته به دې نصیحت کړی، ماشاءالله ده ته به دې کړی، ما ته به دې کړی. ده ته به دې ویلو چې وروره قرض غواړې نو په نرمۍ غواړه، بی جان مخه پکېږه، خیر دې روز به دې شته، او ما ته به دې نصیحت کړی، زم عمره ستا نصیحت ته محتاج یم. الله رسول تا ته به څنګه نصیحت کړی وي، ما ته به دې ویلو چې چا نه قرض والې 10 ورځې مخکې وله تیار ساته، 15 ورځې مخکې وله تیار ساته، نو زم ستا نصیحت ته محتاج یم او دیم. ورشه بویه زه عمره د ده چې څونه حق دې زیات وله ورکړه. عمر صاحب او چا څوک ورته غږونه کوي، قرضداري له خبرې شته، خبرې به کوي قرضدار. خو زما ورونو زمونږ په دې وطن کې خو یو بل غم هم دی که نه، چې قرضداري نه د قرض واغېشته او درته یې سخته ویلې هم څوک یې ورکوي کم دی. یو ځل چې در باندې پیسې پورې شوې بس یاره راکه ډېر غریب یم او ډېر مسکین یم او یو 10 ورځې پس به یې درله درکړم. لکه نشته یاسو نه صاحب ډېر تا در کې ولاړ 10 ورځې 10 پیسې مې را او چې ورې کې په 10مه ورځ به نی به کور، چې په 12مه ورشې نه به، چې په 14مه ورشې کور به نشته، چې په 15مه ورشې د لبار روز یې وروره الله یاره ماړه صدیق یو سل روپۍ دي که نه، ملک دې په مخه اخېستې روزانه دروازې ډبې، خدای دې کاکا سره څوک اوس څه کوې ورسره. او خلک هم درته وي خیر دې مړه ګزاره ورسره وکړه، ښځه ګزاره وکړمه 15 ورځې پس بیا ورغلم، هلکه هغه پیسې مې راکړه، یاره مونږ هم د پلان کې چې تا نه مې لا قرض غوښتی، چور لټ تا ته خبرې کوي. داسې به چرې نه کوه، دا ناجایز دي، دا ناروا دي. قرض مه غواړه د چا نه، په ځان قرض مه بار کوه، ګزاره ژوند کو تېر که که نه، سخت ژوند ولې تېری، ګزارې والا ژوند تېر که، سپوره ډوډۍ خوره که نه، چرګان مه خوره، بنګلې مه جوړوه که نه، موټر کې مه ګرځه چې سره نشته که نه. ډېر غریبانان بې موټرو ګرځي، مه ګرځه، ډېر غریبانان بې بنګلو ګرځي، ولې په ځان قرضونه بار کوي، او چې واده کې په 100 لکه روپۍ لګیا نو په 15,000 واده کېږي. غریبه جنۍ وګوره، حاجت دې څه دی چې د خلکو نه قرضونه په ځان راړې سره نشته دی، او چې قرض دې راواړو نو بیا په ډېټه ورکړه قرض، او که د سره نی نو کور ته هغه مه مجبوروه تا پس کور ته ورسره لاړ شه میاشت نیټه راکړې در کوم بې وسه ټیک دی، انسان دې خامخا پکې راځي. ګوره چې د شریعت د اصولو مونږ لاندې شو او د شریعت په دایره کې دننه هم ژوند تېر کړه، قسم په خدای د دنیا ژوند به دې آخرت ژوند به دې او چې د شریعت د دایرې نه سر وباسې دنیا کې هم پریشان ولته هم پریشان، تر څو به منډې وې.
عمر فاروق رضی الله عنه ته وی بوزا او دل خپل حق هم ورکه او زیات مولا ورکه چې زیا بوې ته څنګه بار حق ولا ورکه او زیات ورکولي عمر داسې شه دی وی دا تا پیغمبر علیه السلام ته ستا مخ کې داغه مخ کې مونږ ته تاسو خبرې وکړې نو پیغمبر علیه السلام چې تاسو دې ورته خمو نه کړل لګي زیات ورکا الکه وی ته یې څوک وی زمانم زید دی د پلانو مې دسې نه دی او د یهودیانو اغلوی علامه یهودیانو اغلوی مولا وی یو عمر صاحب ته ګوره تعالی مناسبو چې زموږ د پیغمبر د سپکاوي دی وکړه که یو جاهل سړی وکي یو ناپوهه سړی وکي نو بیا هم خبره ده نو ته خو د یهودیانو مولا یې نو تا زموږ د پیغمبر دونه سپکاوي وکړه زید ابن دسینه ورته عمره ما په تورات کې په خپل کتاب کې د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونو ټول په دې کې مونتیو صرف دو صفتې پاتیو او باقی مې ټول پکې مونتیو نن مې کته چې هغه دوه پکې شته که نشته ادوه سو ادوه دو چې د غصې او د صبر مقام راشي دی به غصه نه کوي او صبر به کوي امې پکې ومونته او دویم چې څومره ورسره ته جهالت کې دی به د جهالت جواب په جهالت نه ورکوي دی به د جهالت جواب په نرمۍ ورکوي امیم پکې ومونته ما قصدن دا جهالت کو قصدن مې دا چل کو ګورم چې څنګه دی ما له خشته جواب او زیات شی راکو تاسو یې ما د پاره ورټلې حالانکه ګناه غلطي د ما و چې د ټیم نه مخکې دی غواړم عمره تورات کې دا دو صفتونه دا پکې نو باقی ټول پکې ما مونتو دا مې نو مونته دا مې پکې نن اومنتل راځه عمره د مټه دی نسم ما ورته واپس بوزه کلمه و مسلمانېږم هغه زید ابن دسینه رب العالمین مسلمان ولې خو اخلاق بهترین اخلاق عجزي نرمي څومره خلق چې اسلام ته راغلي دي د حضور پاک زمانه کې د خو اخلاق او د نرمۍ د وجې راغلي دي او اوس چې تختی د مسلمان د جبې د لاسه تختی موږ د جبې او چې کم سړی لږ یو پوټې مالدار شو لږ د ټوپک خاون شو لږ د مټو خاون شو هغه د مسلمان ته په سپک نظر ګوري هغه سره چې خبرې هم کې نو خبرې هم ستغي وي هغه ته چې نږدې کېږي هم ټکونه دله درکوي دا به نه کوې زموږ الحمدلله مسلمانان یو هر سړی په خپل کور کې اوسي بعضې کسان به داسې چې خپل کور به نه هغې له دې الله خپل کور ورکړي هر سړی په خپل کور کې که چا پوخ دی او که د چا کچه دی هر سړی خپله روټۍ خوري څوک به چرګ خوري څوک به کچالو خوري څوک به باټینګن خوري خو خپله روټۍ هر سړی خوري او د هر سړي عزت د الله په لاس کې دی او د هر سړي ذلت د الله په لاس کې دی ژوند هم د خدای لاس کې او مرګ هم د خدای لاس کې روغ صحت هم د الله لاس کې او بیماري هم د خدای لاس کې بدماش هم د خدای لاس کې او غریب هم د خدای لاس کې دا فرق نشته زموږ سټوکي د الله په لاس کې دي او چې دا څومره مالداري که نه خفه کېږه ما دا د ټولو روږې سپي وي دا غټ غټ مالداران درته یادوم تاسو ولیدل د اسمبلی ممبران د 15 کروڑ او په شپږ کروڑ روپۍ یو ګډورې خرڅ شو ګډورې دا ورته ګډورې وي چې دا کم خرڅ شو دا خره دي خره دا لږې پیسې دي لږې دې ووالې او بیا هم خرڅېږي قام دی او شرم ټول په اسمبلی کې که بعضې څو کسان پاتې وي ټول خرڅ شو په پیسو خرڅ شو ټول پیسې واغېستې او خرڅ شو ته قوم دی له لېږلې وې چې ته به هلته خرڅېږي ته انسان یې که ته خر یې په پیسو نه مړېږي هغه اوس به سینټ چیرمین به جوړېږي دا خو لږې وي د سینټ چیرمین جوړېږي به په کروړونو په اربونو روپۍ به خرڅېږي به بولې لګېدلې ده ملک هم د بار ملک د خلکو د خندا شو زما وروڼو زه تاسو ته دا نصیحت کوم زه سیاسي خبرې نه کوم خو خولې له مې راله چې څومره مالدارېږي که نه کنجوس کېږي چې غریب جومات سره به مدد هم وکړي چې غریبي نو غریب سره به مدد وکړي او چې غریبي نو سوالګري له به هم شی ورکړي چې څومره د لینډ کروزرو د غټو ګاډو او د غټو بنګلو د کارخانو مالک کېږي نو فقیر ته به د لرې ځای نه وباسه وایي در کوه چې را نشي دی نه نوکر ته وایي ماف کا
هغه غریب کونټه سره وجري تر نه دي او بس شار زهره لسخاکه